ها جی بسم الله الرحمن الرحیم. وختین یو خبره وکړه کنه چې دا انور چې دی د خط استوا نه خط سرطان ته لاړ شي او د خط سرطان نه بیا خط استوا له راشي بیا خط جدي له لاړ شي بیا د خط جدي نه خط استوا نه چې دی په هغه 21 مارچ روان شي نو 21 جون له خط سرطان ته ورسي او 21 جون چې را واپس پیچھے پھر بیا وي نو جون جولای اگست ستمبر 21 ستمبر له بیا خط استوا بیا اکتوبر نومبر 21 دسمبر له خط جدي بیا د دې نه بعد واپس 21 جنوري 21 فروری 21 مارچ له بیا خط استوا راشي په ظاهره کې موږ ته د شیخ کاری چې د انور داسې ځي پوهېږي به او حقیقت داسې دی چې د انور دا چکر نه لګوي بلکې دا چکر د ځمکه لګوي دا چکر څوک لګوي د ځمکه لګوي پوهېږي به او د ځمکه یې داسې لګوي چې ګورئ یو دا خو چې د دې هغه شواروس پې بدل شو که نه دا بیا داسې دي چې دا چې د بیا داسې چورلي ګوره دا لیټ داسې په دې هر طرف ته چې رڼا کوي که نه هر طرف ته چې رڼا کوي او دا د دې نه داسې ګیر چاپېره چورلی پوه شوې نو چې په دې ځای باندې دا په دې ځای باندې نور دې ته مخامخ دی یعنې نو چې دا ته دا د داسې دې ځای له راولې که نه نو بیا به د انور دې ځای ته مخامخ وي انور به صحیح بیا دې ځای ته به مخامخ وي چې بیا هغې ځای له راولې نو انور به دې ځای ته به مخامخ وي پوه شوې بیا چې بیا دې خوا راولې نو بیا به ورو ورو باندې کته کېږي دې ځای ته به مخامخ وي دې خط استوا ته به مخامخ چې دې ځای له بیا راولې بیا به هغې خپل ځای له به راشي پوه شو ځکه دا کته ده دې چې که نه هسې هم دې چې عقل وایي نو ګوره چې اوس په دې ځای مخامخ و که نه په دې ځای مخامخ و نو دا علاقه ټوله دا ورسره ټوله څه ده رڼا ده هسې هم ګوره دې ځای باندې چې دا رڼا ده که نه او په دې تیاره ده که نه نو دا د دې ځای نه دې ځای نه چې دا راشي په دې کې 3 میاشتې لګي څو میاشتې پکې لګي 3 میاشتې په دې کې داسې لګي 3 واړه میاشتې په دې ځای باندې رڼا وي دغه شان پوه شوې بې او دا انور چې دی نو دا د دې خط استوا نه داسې شمال طرف دی پوه شوې بې نو چې بیا کله هغې ځای له مخامخ ته ورسېدو پوه شوې نو بیا هغه انور چې نو هغه دا شی داسې پروت دی که نه نو دې ځای نو د مخامخ وي هغه انور ښکته جنوب طرف ته د دې خط استوا نه جنوب طرف ته لاړ شي هغه ځای ته چې مخامخ شي نو سیده دا د خط استوا نه راکوز شي داسې بیا دغه شانتې 6 میاشتې داسې را روان وي انور به دې ځای نه نیسي پوه شوې بې داسې دې ځای نه داسې کته لاړ شي پل داسې لاړ شي بیا دې ځای کې بلکل خط جدي له راشي چې بیا واپس دې ځای له راشي نو هغې خط استوا طرف ته بیا را مخامخ شي پوهېږي بې په دې سم نه کېږي یو خو داسې لیټ په کار دی داسې بلب وي که نه چې هغه لګېدلی وي دلته داسې بلب که نه او تیاره وي بلکل او داسې ورته مخامخ دا ورته سړی داسې په ځمکو باندې ټوله داسې بیې داسې بیا ورته پته لګي چې یاره هغه څیز کوم طرف ته اوړي راوړي پوه شو پې یا عام لیزر چې نو هغه بیا داسې وي دا هم چورلېږي خو دغه چورلېدلو څه مسله څه دغه نشته خو چې دا داسې ځي که نه نو هم تا ته به اندازه لګي دا داسې چې چورلېږي په دې سره خو دی شپه ورځ بدلېږي که نه خو موسم خو په دې سره بدلېږي که نه نو هغه نور مخامخ کېدل هغه ته هسې هم داسې ګرځی نو هم به یې ته پته لګي نور چې په دې ځای باندې لکه د خط استوا ته مخامخ دی نو چې په 90 ډګرۍ دغه ځای ته شو که نه نو بل طرف ته به تې بره سر ته به تې وتی چې بیا هغه ځای ته مخامخ شو 180 له لاړ شو که نه نو بیا به واپس هغې له راغلی چې بیا هغې ته راغی نو بل طرف ته به تې وتی خط جدي ته به رسېږي چې بیا هلته راغی بیا به خط استوا له راغلی
پوه شوې دغه د دې بیا خپل ګلوبونه سیزونه یې میلاویږي لایټونه پکې لګېدلي یا تیاره کي هغه ټول داسې کېږي زمونږ دا خو دغه ساده باندې د پښتو کار دی پوه شوې دغه شانتې به بیا د سپوږمۍ هغې کې به کوشش کوو هغې له به زه یو بال ګورم چې راوړوله ټیک ده او بلب ورته ولګو ټیک ده په لیټ باندې به هغه دغه کوو یو سپین بال غونته کې به وګورو او بلب به دلته پیدا کړو چې دلته ښکته بلب دلته ځان ته راځوړن کړو که نه دې ځای نه تار داسې راځوړن کړي او د هغې بلب نه یې ګیر چاپېره دغه کې نو پته دا سپوږمۍ چې کله نری شي او کله غټه شي که نه بلکل د دې صفا پته لګي ما پخپله کړې د دې شي نو د هغې اندازه پکې سړي ته لګي بیا انشاءالله هغې له به بلب بیا سیټ کړو ټیک ده خو دا مې صرف تاسو په طریقه پوه کولی چې طریقه یې دا ده چې دې ته دا مخامخ وي چې دغه ځای ته شي هغه ځای ته شي نو دا ښکته بروالی ځکه راځي چې دا ځمکه داسې نیغه نه ده پرته که داسې نیغه وي که نه نو بیا به ټول عمر له چې په کم ځای باندې لکه دلته مثال په طور د مازدیګر مونځ په ټیم په 5 بجې باندې داخلېږي نو تمامي کال به 5 بجې داخلېږو د ماښام بانک په 7 بجې باندې وي نو ټول کال به یې په 7 بجې وي بیا پکې فرق نه راتلو خو که چېرې دا داسې نیغه وي خو دا خو داسې لږ کږه ده که نه لا جوړه کړې چې څنګه داسې کږه ده او دا کوږوالی هم په دې کې 23.4 ډګرۍ باندې دی صرف نو د هغې د وجې نه هغه موسمونه څه کېږي بدلېږي را بدلېږي بیا به موسم هم نه بدلېږي بیا به ټول کال چې په کومه علاقه کې د دنیا په مخ که په کوم ځای کې یخني وه ټول کال به یخني وه کوم ځای کې ګرمي وه ټول کال به ګرمي بیا به کې فرق نه راتلو نه به په ټیمونو کې فرق لګه مخکې کېدل وروستو کېدل هم بیا نه راتلو اختلاف اللیل والنهار به بیا نه راتلو خو د کوږوالي د وجې نه هغه اختلاف اللیل والنهار هغه هم راځي چې کله ورځ اوږده شي او کله شپه اوږده شي ورځ لنډه شي داسې په دې قسم څه نه څه مازغو ته نه رسېږي نه بس چې بیا پکې په خپله سوره مشغوله کېږئ که نه او ګورئ ځان نو پر ورو به درته ښه رڼایي راځي بیا پوه شوې په دې باندې طول البلد لانګیچیوډ پوه شوي وایي بسنه څه که نه د شمال نه تر جنوب پورې چې دا کوم خطوط دي ٹھیک شو یا دوایر دي شمال نه جنوب قطب جنوبي ته راغلي د قطب جنوبي نه بیا قطب شمالي ته تللي دي ٹھیک شو نه دې دوایرو ته وایي دوایر د طول البلد د دې مبدا چې ده مرکز چې دی د کوم ځای نه دا شروع شوي نو هغه د خط ګرینیج هغه صفر دی د هغې نه یو طرف ته بل طرف ته بیا 1 2 3 4 5 6 10 پوهېږي پرې 180 ته چې ورسېږي د 180 نه بعد بیا 189 منفي 189 179 منفي 178 منفي 177 منفي 176 بیا واپس منفي 1 او جو صفر له بیا رارسېدلي پوهېږي پرې بیا د دې د معلومولو طریقې هغه څه دي نو یو خو دا دی چې دې ته په دې ډیجیټل آلاتو سره یې معلوم کړي څه سره یې معلوم کړي په آلاتو سره په دغې آلاتو کې یو آله چې ده نو هغه کمپاس دی دې کمپاسو باندې هم طرفونه سړي ته څه کېږي معلومیږي اگر چې د هغې هغه نتیجه 100% صحیح نه راوځي پوه شوې پې صحیح هم راوتلی شي خو چې ته ډېر زیات احتیاط وکړي دغه آله چې ده د هر قسمه وسپنې نه هغه لرې وي هغه کې مغناطیس دی مغناطیس د وسپنې د وجې متاثره کېږي پوهېږي پې دویم د دې خط طول د معلومولو یا دې ته خط شمال و جنوب هم وي یا خط نصف النهار ورته وي د دې د معلومولو بله طریقه دایره هندیه او بله طریقه بیا قطبي ستوري پوه شوې پې ښه دغه یې د معلومولو طریقې دي او طول البلد د کمې علاقې چې کم یو دی
دغه معلومول چې زموږ د دې علاقې د خطي ګرینیج نه دا به طرف مشرق دا که به طرف مغرب او چې په طرف مشرق ده نو چې په 100 درجې ده پوه شوې نو دا به زموږ بیا پکاریږي چې کله نصف النهار وقت روباسو نصف النهار وقت روباسو پای کې بن پکاریږي بیا چې نور منځونو اوقات روباسو نو پای کې نه پکاریږي پای کې بیا زموږ نصف النهار پکاریږي او نصف النهار رستلو کې بن څه پکاریږي طول البلد نو ګویا کې په ټولو اوقاتو کې دا پکار راځي او په نصف النهار کې بلا واسطه او په نورو کې بل واسطه پوهیږي به خاجي دلته بل دایره هندیه دا په دوه طریقې باندې جوړو یو خو بهر نور ته پریکټیکل او یو د هغې نه مخکې اسې ځان له په دې بورډ باندې به یې جوړه کړو ٹھیک شو دا بورډ به بس پکې کېدو جوړه به یې کړو پې او هغه د نور په ځای باندې به داسې بیټري به رڼا کړو پوه شوې پې چې په هغې طریقه باندې پوه شي نو چې هلته یې بیا معلومو نو چې ښه په بصیرت سره یې معلومه کوي بل دی بیا دوائر سماویه کې مو یو دا ویلو چې زمونږ د دې خط استوا د پاسه چې په اسمان کې کوم خط بالکل د دې په محاذات کې چې کوم فرض کړلی شوی دی هغې ته وایي دایره معدل نهار گویا کې هغه آسماني خط استوا ده سماوي خط استوا ده او دا په ځمکه باندې چې دا چې کوم فرض شوی ده نو دا هغه جغرافیایي یا زمینی خط استوا ده پوهیږي به دویم چیز بیا میل الشمس ډیکلینیشن آف سن شو نه میل الشمس هغه دې ته ویلی و چې دا په دې ځمکه باندې چې د عرض البلد دا کوم خطوط یا دوائر فرض کړلی شوي دي که نه دا چې ته خواره کېدی شي اسمان ته یاره دې په محاذات کې په اسمان کې هم لکه ګوره دلته داسې یو دایره ده مثال ده پوه شوې نو چې دا داسې خواره کې یو دې ځمکې دې ته مخامخ داسې دا وباسي پوه شوې بالکل د دې په لیول کې په محاذات کې هغه اسماني عرض البلد شو دایره د عرض البلد شو ٹھیک شو او دغه سماوي عرض البلد دې ته بیا میل وي دې ته څه وي میل وي پوه شوې بیا په دې کې دا خبره کړې وه چې په دې کې دا نور چې دی نو په دغه سماوي عرض البلدو کې دی ګرځي ٹھیک ده نو لاندې چې په کم عرض البلد د پاسه یي نو موږ به وایو چې د نور میل په دې وخت کې دا دی لکه مثال په طور نن په سویم څه باندې دی نن سویم تاریخ دی 23 فروری که نه 23 فروری نن دی میل الشمس منفی 9.772 پرون 10 ہو گا نن منفی 9 نو گویا کہ د خط استوا نه بطرف جنوب منفی بده خو حسابی کې جمع خو بطرف جنوب دے پر 9.7 ڈگری دے 1 2 3 4 5 6 7 8 دا 90 پور راغلی که نه نو پر 9 دے پر ورو په بره باندې روان دی پوهېږي پې نو وایو به چې نن د نور میل الشمس هغه دا دی بیا چې د دې خط استوا نه په بره لاړ شي د 21 مارچ نه بعد نو بیا به جمع حساب بیا به صرف مثال په طور 9 له راورسېد وایي به چې د نور میل چې دی میل الشمس چې دی هغه 9 ډیګری دی او په دې کې به وایي چې د میل الشمس هغه منفي 9.77 پوهېږي په دې دا به هم زموږ د منځونو په اوقات چې تخریج کوو په هغې کې به مو په کار راځي په دې باندې پوه شوئ بل دی تمام میل دغه مو ویلی آسان دی که نه تمام العرض یا تمام المیل تمام العرض معنی دا وي چې ستا د علاقې کوم عرض البلد دی د 90 نه منفي کا جو عقب شي نو میل هم د 90 نه منفي کا جو څه وشي لکه نن 9 دی نو 9
د 90 نه منفي کا 81 پوه شوې پې نو منفي 81 ها پوه شوې پې چلو بل دی السمت او بیا دایرة القبله دایرة البروج یو دوه څیزونه دي ګوره دا به یاد ساتئ وروستو هغه محدد نظام به راشي نو په هغې کې به په کار راځي د سپوږمۍ یا د نور د لیدلو دپاره دا لازمي جزونه دي لازمي خبرې دي یو السمت یو دایرة الارتفاع السمت او دایرة الارتفاع السمت دې ته ویلی کېږي چې د دې دایرې هندیې په مدد سره یا د دې نور ډیجیټل آلاتو په مدد سره یا مثلا د قطبي ستوري په مدد سره تا عین شمال دی معلوم کوم نه او بیا د یو خط دي چې راکاږو نو خط شمال و جنوب دی معلوم کوم نه د دې خط شمال و جنوب نه داسې بطرف مشرق چې داسې راځي داسې ګوره ها بورډ دغه یو بورډ راوړه تو د ځمکه کې دلته ښکته به ځمکه هغه جاړان څه شو دقیقه کنه ګوره دایره هندیه باندې دا تا معلوم کو چې دا زموږ څه شی دی خط نصف النهار یا خط شمال و جنوب نو دا دی شو عین شمال او دا دی څه شو عین جنوب پوه شوې پې په دې باندې به دلته 90 درجې زاویه جوړه کړي دا 90 شو که نه ټیک شو نه دلته هم د 90 درجې زاویه جوړه کړه اگه په ډي پې نه جوړی نو هغه عمود هغه چل نه ته دا شو عین مشرق پوه شوې پې دا د څو درجو زاویه ده چې دام د 90 ده که نه دام د 90 او دام ټوټل دایره کې 360 درجې دي 90 دی چې په 4 کې ضرب ورکړو 360 السمت څه ته وایي یا ورته عزیموت ورته وایي په انګریزي نو وایي السمت یا دا عزیموت د عین شمال نه بطرف مغرب زاویه بطرف مشرق زاویه‌ای فاصله بطرف مشرق زاویه‌ای فاصله کوئی جی اگر دسی په دې ځای کې اوس نور په دې ځای باندې پوه شوې ته به د ټولو نه اول معلومې یا سپوږمۍ نه سپوږمۍ به نن په دې ځای باندې پرېوځي مثلا پوه شوې نو ته به د ټولو اول معلومې چې د دې نور السمت اوس څه شی دی پوه شوې نو زه چې دلته ناست یم دغه ځمکه ده دا ټوله که نه اوس یو څیز به پسې بل ووایو دایرة الافق نو د افق دا نور د افق د کم افق کم ځای باندې د پاسه دی هغې ځای نه به نیسي هغه دایره زاویې ارتفاع به یې معلومه کړي نو د افق سره به یو ځای ټچ شي نه پوهېږم زه په دې ځای باندې ولاړ یم نور په دغه ځای نه دی دا زما ګیر چاپېره افق دی که نه دا زما افق دی دلته ما ته اسمان او ځمکه ټچ ښکاري ما خو راته څه نه ښکاري دا نور دلته دی چوت دی دا نور دلته وایي که نه په دې ځای دی که نه نو دلته دی څومره درجې چوت دی دا معلومول دا زاویې ارتفاع ده دا څه شی نه زاویې ارتفاع پوه شوې دی په دې ځای باندې په دې ځای کې ځلېږي پوه شوې نو دی د کوم نقطه د هغې دایرة الافق سره یو ځای دی ته ویې وګورو چې دا د څه سره یو ځای دی په دې نقطه باندې دی د دې نقطې د پاسه ځای پوه شوې
نو اوس دا خط شمال خو تا معلوم کړی که نه د دقې ځای نه به دا نقطه به دې سره داسې میلاو کړي دا زاویه به وګورئ چې دا زاویه څومره दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर 130 135 نه کنه پوه شوې ته به دلته ولیکې چې اوس د نور اسمت 135 دی اسمت یې څه دی 135 پوه شوې دا به بیا په سپوږمۍ کې هم دا معلومېږي سپوږمۍ کې به یې داسې معلومېږي چې معلوم وږي په دې ډیجیټل آلاتو چې نن به د سپوږمۍ اسمت څومره وي ازیموت به یې څومره وي پوه شوې تا ته پته ولګېده چې نن د سپوږمۍ ازیموت لکه په دې موبایل کې یو پروګرام وي یې ښیي دا به زه بیا وښیم دا به دې خپل موبایل کې مې ځان سره ډاونلوډ وکړي اوس په دې ټیم کې ازیموت د نور چې دی 244 دی څومره دی 244 نو د عین شمال نه 244 باندې زاویه جوړه کړه پوه شوې نو په هغه ځای باندې مخامخ ٹھیک شو نه اوس د سپوږمۍ دا وښي لکه نن به د اوس په دې ټیم کې د سپوږمۍ ازیموت هغه دی 48 دی د دې معنا دا ده چې دا د دې شمال نه به څو زاویې ده 48 که بالفرض دا عین شمالي دا خو هسې فرضي دی که نه خو عین شمال به صحیح شمال به معلوم کړي په بیا ورته 48 په دې ټایم کې به هلته یا ښکته یا بره خو وي به په دغې سیند کې پوه شوې نو که د افق نه لاندې نو وایو به چې زاویه زیر ارتفاع هغه زیر افق هغه دومره ده السمت دومره ده زاویه زیر افقې دومره ده او که د افق د پاسې وایو به چې السمت 48 دی او زاویه ارتفاع لوړه پوه شوې لکه په دې ټایم کې په منفي 20 د منفي 20 معنا ده چې سپوږمۍ د افق نه 20 ډګرۍ څه نه لاندې پوه شوې د 20 ډګرۍ نه لاندې ده انور پر اوس پریوزي که نه نور پریوزي نو خو غالبا چې څو باره تاریخ دی که نه د اسلامي تاریخ پوه شوې په دې 14 تاریخ باندې بیا چې څرنګې نور پریوزي نو دقه رنګې پریوزي د سپوږمۍ پوه شوې په دې ټایم کې شاید چې لږ مخکې دې د هغې طلوع وشي او وروستو پریوزي مخکې دې طلوع وشي پوهېږې پې یو څیز به دا زده کوي چې السمت یا په انګریزي کې ورته وایي ازیموت څه ورته وایي السمت چې دی دا د شمال نه په طرف مشرق ٹھیک شوله دا زاویه‌یي فاصله نو ته چې ماښام ټایم سپوږمۍ ګورې چې نن 29 اسلامي تاریخ دی نن به سپوږمۍ السمت په کوم ځای السمت به یې سوری السمت به یې د مخکې نه په آلاتو سره معلوم کړي او بیا به ځان ته په هغې ځای باندې چې کرښه راکاږي مثال په طور په دې ځای نه ډوبېده په 29 تاریخ دا 275 باندې ډوبېده په څه ډوبېده د 275 زاویې به دې جوړه کړي 180 خو دا شو که نه 180 سره څه جمع کړي چې 275 دې راشي 95 پسې بله جوړه کړي هغه دې شي جوړه شوه نو ځان ته به دې شي کرښه راکاږي چې نور کله غروب کېږي نه نور غروب وشي په دې کرښه باندې به سیده ودرېږي او سپوږمۍ ته اوس که تا خوا دې خوا ګرځې نو بیا به یې ونه مومي په دقې یو لین به داسې به سیده ولاړې بیا ورله زاویې ارتفاع معلومه کړي نو څومره بره وي نو هغې ځای ته به وګورې ولاړ به په هغې یو کرښه د هغې ځای نه به خوځې راخوځې هغې ته مخامخ پته یا کته یا بره چې بیا ورله زاویې ارتفاع معلومه کړي نو پته به یې درولې چې څومره بره پوه شوې ودرېږي به ورته په دغې یو لین باندې دا به د مخکې نه چې کوم سړی سپوږمۍ وي چې زه یې تلاش کوم او زه یې ومومم نو دی به د مخکې نه السمت د سپوږمۍ معلوموي چې په 29
اسلامي تاریخ باندې په د سپوږمۍ د غروب شمس په ټیم کې اسیم صحیح مخکې نه به دا پټ کړي نو بیا چې ماښام څنګه لور پرېوځي نو ته به دا یو سپ موټه کړي ته به موسله به ځان ته کېږي او دوه درې بالښتونه به غټ غټ کېږي او یو باغې کرښ باندې به دلته به کېږي او یو سیده به بل ځای ته به ګوري پوه شوې اوس تاله یو سړی راغی او قرآن او قسم هر څه درته کوي چې ما سپوږمۍ ولیده او د سپوږمۍ صرف بالفرض 270 او هغه یې تا ته په 200 باندې ښیي چې هغه زه دې ولیده پوه شوې بل درته راغی او ما په دې ځای ولیده چې هغه ځای ناپ کو نه 260 بل درته راغی او ما په دې ځای ولیده چې دا ناپ کو 250 یو بل ته راغی دا ما په دې ځای ولیده چې دا ناپ په 270 واقع دي دې نورو پسې به لښته راواله نو منډه بولو پوهېږي بې که نه د دوی هغه خبره هغه ګواهي کمزورې ده ځکه د ظاهر نه څه خلاف د ظاهر نه څه ده خلاف د بدیهیاتو نه خلاف پوه شوې او د دې دا ځای چې موږ ته معلومیږي دا اسمت پوه شوې دا په مشاهداتو بار بار تجرباتو سره او تاسو به منطق کتابونو کې په اخر کې ویلي یقینیاتو کې مشاهدات او تجربیات دا به کوم دي که نه دا به په کوم ځای باندې وس یا مثال د غروب شمس په دغه تا په تجربې سره معلومه کړي چې دا ځای یا به مشاهده هغه بار بار د مشاهده کړي چې تجربه شوې ده که نه هغې سره دې معلومه کړي چې دا ځای پوه شوې نو په مشاهدې سره چې څه شی ثابت شي یا په تجربې سره ثابت شي دغه د یقیني دلایل د یقیني عقلي دلایل پوهېږې د هغې په مقابله کې که یو سړی تا ته خبر درکوي هغه یو خبر دی خبر واحد دی او ژوندي دی پوهېږې پرې د دې کې کېدای شي چې دی دروغ وي کېدای شي دی خطا شوی بل څه که نه که بالفرض د ده دا خبره د یقینیاتو نه او د بدیهیاتو نه د ظاهر نه خلاف نه وي نو بیا خو په سر سترګو منظوره ده بیا خو قبوله ده خو په د ظاهر نه خلاف وي نو بیا منظوره لکه مثال ګوره داسې دا پیسې ما ته وایي چې دې هغې پلانکي سړي زما نه یو پرون یې رانه 1000 روپۍ قرض اخیستي دي او ګوره رایې راوړي پوه شوې چې ما د هغې سړي تپوس وکړو نو هفته مخکې منډه پوه شوې که ته هر څومره اوږدې تسبیح په لاس کې دي هر څومره غټ پټ کې دي هر څومره کرتۍ ورچولې هر څومره باشره دی خو دا خبره یې قبوله ده دی قرآن پې کوي قسم طلاق پې کوي چې پرون یې زما د 1000 روپۍ اخیستې هغه ته مخکې قبر ته رسېدلی پوهېږې پې نو د ده دا خبره د ظاهر نه خلاف نه ده پوه شوې پې په ګواه کې به د ګواه عدالت ته هم ګورې د ده دې خبرې ته هم ګورې چې د ظاهر نه خلاف خو نه ده د بدیهیاتو نه خلاف خو نه ده که یو سړی هر څومره لوی زبرګ دی خو چې په دې سپینه رڼا ورځ باندې قرآن تا ته کوي چې دا شپه ده حالانکې په هغې کې به شرعن دومره کمې دي خو دا خبره د منلو ده ولې ده ولې په دې ته وي داسې چل کوي دی خو باشرع دی خو برابر دی که نه نه پوهېږي ښه عبادت ګزاره یا حافظ دی عالم دی او ښه قاري دی یا بل هر قسمه نیکۍ چې څه ده نو هغه پکې ټوله ده اوس به یې دا خبره منې نه به یې منې ځکه ټیک د دې عادله سړی دی ما د ده په عدالت کې ظاهري ټول عدالت یې برابر لیکن د ده دا خبره د ظاهر نه څه ده
پوه شوې په دې فن سره به جانچ پړتال د دې ګواه کې چې د ګواه چې ګواهي ورکوي د سپوږمۍ یا دا خبر ورکوي چې ما لیدلی د دې تعلق خو د ټول قوم سره دی که نه چې په دې قوم باندې داسې فیصله هغه جاري نه کړي چې هغه د ظاهر نه پوه شوې د هغې ګواهۍ جانچ پړتال به یو دی عادله دی که نه هغه شرعي تزکیه به یې وکړي او دا به فني تزکیه دا بیا څه نه فني تزکیه سره به معلومه شي چې خبره د ظاهر خلاف ده یا موافق پوه شوله یو څیز زموږ سره شو السم یو شی څه شو السم معلومول د دې باندې ځان پوه کول دا ډېر ضروري دی خصوصا په رؤیت هلال کې ډېر زیات دا په کار راځي حاجی السمت یا عظیم الدائرۃ الافق پر شمال سے مشرق کی جانب ناپے جانے والے درجات کو السمت یا عظیم کہا جاتا ہے اس میں نقطہ شمال 0 نقطۃ المشرق 90 نقطۃ الجنوب 180 نقطۃ المغرب 270 درجات شمار وشوفي دا 90 180 او دا 270 او دا نقطه شمال دا څه شي 0 وشوفي دا غزه شو واپس بیا یو بل څه دی دایره القبله دایره القبله دي ته ویل کیږي دې دایره القبله د مخکې یو څه د بیا نقل راځي سمت الراس څه شي او یو دی سمت القدم سمت القدم يعني نظیر السمت نظیر الزواس ویږي سمت الراس دې ته وایي چې زه به دې ځای ناست یم زما د دې سر د پاسه داسې زه په سیده ځه کرښه به خطا کېږي اسمان د جوړه سي د اسمان سره دی ټپ نارېږي د سره ولګي کرښه ورسره څه شي هغې نقطې ته هغې ته زما سمت الراس هغې ته سمت القدم دا په بره چې لاړې دي شي که نه دقه شان دې په کته لاړ شي په کته ځه زموږه کراس کوه منځ دی ورسه او کته ترې وځه بل طرف ته ترې وځه او بیا په هغې فضا کې ځه بیا به اسمان ته ورسېږي که نه که دا زموږه په دې فضا کې داسې معلقه ده چې ته په دې ځای ولاړې دلته ستا په دې اسمان کې دغه سمت الراس شو او په کته چې په دې پسې لاړې دلته به دې راوځي که نه دلته بیا چې کومه نقطه جوړه شوه د هغې په محاذات کې بلکل هغې ته وایي سمت القدم یا نظیر السمت ورته ویلی دي او دوی په دې انګریزۍ کې ورته نادر څه ورته وایي نادر نظیر یې نادر کړی نادر یې ځان له خپل لفظ نه دی جوړ کړی خو نظیر نه یې څه شی جوړ کړی دی پوه شوې دا څیزونه پېژنده اوس تاسو د هر شي یو سمت الراس یو سمت القدم به اوسېږي دایرة القبله چاته پوهېږئ وایي دایرة القبله دې ته وایي چې ته کله د دې خپلې علاقې یا په کوم ځای باندې چې ته یې د دې سمت الراس د کعبې هم یو سمت الراس وي که نه نو چې د دې خپل سمت الراس نه داسې یو کرښه بوځي د کعبې سمت الراس پوه شوې او بیا د کعبې سمت الراس نه لاړ شي د کعبې هغې نظیر السمت نادر ته یا سمت القدم ته او بیا د کعبې د سمت القدم نه لاړ شي د خپل سمت القدم نه راشي لاندې او د خپل سمت القدم نه واپس بیا خپل سمت الراس نه راشي دایره جوړه شوه دې شي که پوهېږئ دې ته وایي دایرة القبله دایرة القبله دې دایرة القبله نه به بیا معلومو زاویة القبله زاویه قبلې زاویه دا دایره چې داسې تلې ده نو چې داسې تلې
لاندې مخامخ دغلته افق هم دی که نه ته پوهېږي لکه دلته ته ولاړې دلته کعبه ده پوه شوې دلته ستا سمت الراس دی دلته د کعبې سمت الراس دی لاندې سمت القدم دا دشي راغلی ده که نه دلته چې ته ولاړې دلته خو ستا عین دا افق هم دی که نه دا دایره چې دشي راتله په دې افق به چې لاندې شي ستا نه خو بیا پټه شي که نه نو ګویا کې دا افق یې دلته کراس کړو که نه ګوره دا دشي جوړه شوه دا بیا دشي راپاسه راغله که نه نو په دې ځای باندې افق کراس کړو او دلته یې هم کراس کړو پوهېږي نو چې په دوو ځایونو کې د دایرة القبلې دایرة الافق کراس کړی پوه شوې اوس ګوره ته وګوره دا کعبه چې ده نو دا تا ته په کوم طرف باندې چې هغوی هم کراس کړی دی هغوی هم کراس کړی خو تا ته کوم طرف نږدې دی ته پوهېږي دلته کعبه ده که نه او دلته ته موجود یې دا دایره دې چې لاندې شي جوړه شوې ده که نه نو چې ته د دې ځای نه دشي راځي په هغې طرف دشي راځي او یا دشي راځي دا لار ته تل په لنډو ده که نه چې د هغې نه دشي راځي او که نه که په دې طرف دشي راشي دشي راشي لاندې ځي لاړ شي لاړ شي لاړ شي لاړ شي لاړ شي دشي راځي او یا که دشي راځي نو کوم طرف نږدې دا بره دا نږدې دی که نه پوه شوې لکه زمونږ نه دلته کعبه د دې طرف نو که مونږ په دې طرف نشي لاړ شو واپس هغې لاندې 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 پایته بیا هم کعبې ته راورسو او که په دې باندې نشي لاړ شو نو هم کعبې ته ورسو چې کوم طرف نږدې وي دا دقه سمت قبله دا څه شی سمت قبله اوس ګوره راشه د دایرة القبله چې کومه وه معلومه خو دا شوه چې دا طرف زموږ د سمت قبله دی که نه نو دغې دایرة القبلې زموږ دا دایرة الافق کټ کړې ده که نه نو چې دا کراس کړې ده نو د خط شمال جنوب د عین شمال نه اوس وګوره چې په کوم السمت باندې کټ کوم یو چې په کوم اسم دې کټ کړي دا تا معلومه کړه دغې ته دا وایي به چې د دې علاقې زاویة القبله ده د دې علاقې زاویة القبله لکه زموږ د دې کلي د دې ځای زاویة القبله 253.9 لکه ګویا کې 254 څه ده 254 د دې معنا دا ده چې د خط د عین شمال چې په 254 داسې زاویه جوړه کړي هغه سیده زموږ څه وي دایرة القبله نو پېژندله که نه دایرة القبله چې د خپل سمت الراس نه د کعبې سمت الراس ته لاړ شي د کعبې سمت الراس نه لاړ شي د کعبې سمت القدم له کعبې سمت القدم نه بیا خپل سمت القدم له بیا واپس خپل سمت الراس ته یو سرکل جوړ شو که نه دې ته وایي دایرة القبله پوهېږي دایرة القبله اس دائرہ عظیمہ کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی علاقے کے سمت الراس اور قبلے کی سمت الراس کے نقاط کو ملا کر بنے هغه څنګه په هغه دوه ټوکړه دي راغلي چې خپل سمت الراس او هغه سمت الراس نور دایره چې د جوړې نو بیا وي ځي یو بل شی دی دایرة البروج یا منطقة البروج دایرة البروج دې ته وایي که نه خدای پاک قدرت دا دی که نه چې مثلا دا لمر دا څه شی دی او دا ځمکه د لمر نه داسې ګیر چاپېره ګرځي پوه شوې او بیا دا سپوږمۍ چې ده دا د دې دا سپوږمۍ د دې ځمکې نه ګیر چاپېره ګرځي پوه شوې دا سپوږمۍ چې یو چکر نیسي پوره کې یو میاشت تېره شي چې
دې ځای له راورسېد د څوارلسمې دې ځای له راورسېد بیخي اخري تاریخ چې دې ځای له راورسېد 7 تاریخ دې ځای له راورسېد 21 تاریخ دې ځای چې راورسېد 14 تاریخ پوه شوې دا ځمکه هم ګیر چاپېره ګرځي دا ځمکه بیا یو چکر په کال کې ګوره دا ځمکه چې نن داسې په ځای باندې هم ګرځي داسې نن داسې په ځای باندې هم داسې ګرځي او دا نور نه هم ګیر چاپېره مثال په طور دغه نور شو چې دا ځمکه شوه نو ګوره دا په ځای هم ګرځي او د دې نه هم داسې ګیر چاپېره ګرځي دا په ځای یو چکر چې پوره کوي دا په 24 ګیر او د دې نور نه چې ګیر چاپېره چکر پوره کوي نو دا په 365 ورځو کې پوه شوې نو دا چې د نور نه ګیر چاپېره ګرځي نو سپوږمۍ خو دې نه ګیر چاپېره ده که نه هغه وزن داسې روان دی پوه شوې داسې سره چېرته په ویډیو کې داسې لیدلي ته به درته وښیم ښه ټیک شوله نو دا سپوږمۍ چې د ګیر چاپېره یو چکر لګي دا په کومه لار چې چکر لګي دغه مدار د دې قمر د سپوږمۍ او دا ځمکه چې د نور نه دا ګیر چاپېره چکر لګي دې ته مداري حرکت وي کوم حرکت مداري دا چې په کوم لار دا چکر لګي دغې لار ته مدار الارض وي دې ته څه وایي مدار الارض د دې مدار الارض په محاذات کې دلته اسمان کې یو بله دایره پوه شوې په هغې دایرې ته هغې ته دایره هغې ته څه وایي پخوا به خلکو د میاشتو د کلونو حساب په دغې دایره البروج کوه په دې دایره البروج کې داسې کیسه ده چې په دې کې الله تعالی د ستورو مختلف قسمو برجونه پیدا کړي ستوري دا دایره دي چې ستورو جوړه کړي ستوري دي چې په یو لیر باندې نه دي او په دې ځای کې داسې یو ګروپ منتقي دی دغه ته یو ګروپ دی دغه ته یو ګروپ دی دغه ته یو ګروپ دی چې سیده یې هغه دایره جوړه کړي مختلفو ګروپونو داسې پوه شوې دې ګروپونو له بیا دوی مختلف قسم شکلونه ورکړي دي هغه ګروپونه یې څه ورکړي شکلونه نو تاسو چې د شپې د اسمان ته وګورئ او موبایل څه شی در سره وي که نه هغې کې د دې خپل پروګرامونه دي چې وګورئ ته وایي چې خدای دا اسمان دی که ځنګل دی ګروپونه د دې ستورو چې دي د مختلف قسمو څیزونو شکل ورکړي ته وایي چې ځنګل دی هر قسمه ځناور پکې شته نو دغې دایره باندې چې دا ګروپونه د دې ستورو دي د دې د چا شکل د غویي په شانتې دی جو هغې ته یې نوم ایښی دی ثور د چا شکل د لړم په شانتې دی جو هغې ته یې نوم ایښی دی عقرب بعضې یو څه بعضې بل څه بیا سنبله اسد او عقرب او مختلف حمل او جوزه او مختلف اکثر په دې اخبار کې راځي که نه 12 ګروپه دي او د خدای قدرت دا دی چې دا ځمکه د دې لمر نه ګیر چاپېره ګرځي که نه نو هغه ځای کې خو ګروپ د ستورو دی که نه نو دې ګروپ ته چې دا راتنه کېده دا ځمکه اوس بیا به دې وځي که نه دې ته چې دا راوځي دا 15 تاریخ چې راوځي 14-15 رادنه شي نو بیا په دغې ګروپ کې دا روانې چې د دې نه وځي د بلې میاشتې بیا 14 بیا د دې 15 نه روانه تر بل 15 پورې په دغې بل برج کې دا روانې بیا دا برج نه راوځي دغې ته برجونه دغې ګروپونه چې کوم دا ګروپ نه راوځي بیا بل پوهېږې چې دا په کوم برج کې وي دا برج د شپې نه ښکاري دا د شپې ښکاري د باقي بیا ښکاري په هاي ټیلیسکوپ سره به دې سره چې ماهران کوي
پوه شوې اوس رواج داسې نشته چې عام خلک یې کوي دغه ستوري ښکاري نو عام پخوا به پرې حسابونه خلکو کول ایراني تقویم او یو بل حساب دا ټول په دې جوړ شوي موږ چې یادوو په شکال دی او جیټ دی او مګر دی او بیساک دی او دا میاشتې چې دي دا ټولې به دغه پوه شوې اکثر 14 اګست یا 15 اګست باندې موږ په شکال مات شي وایي به کنه دا په دغه 14-15 کې ماتي دغه باندې دا میاشت نو پوخاني کلندر یې وی حسابونه ورکو هغه وبدل بیا د انوار ورلزان انوار هم په دغه حساب کوي ولزان خپل خې زمونږ پښتنو ولزان خپل دا په شکال شو دا اړ شو دا کې شو دا کې شو وجوبي او نو دغه غیر چا ویل چې د ستورو ګروپونو کوم دایره جوړه کړې دا دایره د مدار الارض ازمکه چې د نور نه غیر چا ویل دي بالکل د دې برابر دی هغه دایره ته وی دایره البروج بیا لا مختلف قسمه جادوګران چې میان خلک وی چې وو دوی په دې سره غلط نظریات به ورسره یاره چې دا پلان کې ستوري راختلې یو پلان کې ډوبي په دې ورځو کې بیا سفر کول ښه نه دي او په دې کې که ماشوم وشو دا به دي شي یا په دې کې څوک دي شي شو دا به دي شي یا په دې کې دې طرف ته لاړ دي شي ټولې د ځان نه جوړ شوي بېهوده خبرې څه حقیقت شته دی په اسمان کې الله تعالی ستوري د ښایست لپاره پیدا کړي او د دې لپاره یې پیدا کړي چې تاسو په دې سره خپلې لارې معلوم طرفونه به معلوم دی لارې به معلوم دی نور د نظریاتو د عقایدو سره تعلق هغه شته چې یاره دا ستوری یي چې بیا به دا چې کېږي چې دا نه وي بیا به دا چې کېږي داسې دا خبرې بیا څه دي دا ناجایز دي او په دغې پسې بیا لګېدل دغه بیا هغه فن النجوم دی او د فن النجوم علم النجوم حاصلول دا حرام دي پوه شوې د هغې ستورو نه ته د مختلف قسمه تمې دې ساتي امیدونه دې ساتي چې دا کار به کېږي چې دا داسې وشي داسې هغې چې څه کېږي آینده کې د هغې باندې عالم څوک دی یو خو د ستوري زموږ د اسمان ښایست دی او زموږ د لارې د معلومولو هغه ځای دی پوه شوې بس راشه دایره البروج جسم مدار یا فضائی راستے پر زمین آفتاب کے گرد گردش کرتی ہے اسے مدار ارض کہا جاتا ہے دیتو یہ مدار ارض اس بدک کے زیبانی بیان غلی شیخ بعض خلق وائی چه دا زمک ساکینه زمک سنا ساکینه او دا تچی ویج دا زمک دا نور دا گیر چاپیره گرزی دیسی دا دا نور د دې ځمکې ته تېر شوی او دا پوخا دا نظریه وه دا بیا ختمه شوې تقریبا په 14مه صدۍ کې ختمه شوې لکه مغلوبه شوې ده کمزورې شوې ده دا بله چې مشاهدې خلکو کړي دي او برختلي دي سپوږمۍ ته مختلف خلاګانو ته په خپله هر څه لیدلي دي پته ورته لګېدلې چې دغه نظریه ټیک بلکې نور د ځمکې نه نور ځان له خپل ځای یو قسمه حرکت دی کوي پوه شوې یو نه چې بلکې مختلف قسمه حرکات دي محوري حرکت هم شته مداري حرکت هم شته ولیکن ځمکې نه نور غیر چاپېره ځي بلکې د ځمکه د نور نه غیر چاپېره یوازې دا نه ګرځي بلکې دا خو یو سیاره ده د سیاراتو نه نورې سیارې دي هغه هم غیر چاپېره ګرځي بیا د دې ټولو چکرې مختلفې دي لکه ځمکه دې په 365 ورځو کې یو چکر پوره کوي بله سیاره په دغو کې بله په ډېرو کې بله په ډېرو یو سیاره مشتري غالبا زموږ په 12 کاله کې هغه یو چکر پوره کوي نو وایي که زموږ 12 کاله او د هغې یو کال برابر دي پوه شوې نو کال ته چېرته څوک کوزېدلی او ماشوم وکړه پیدا شو د یو کال شو نو واپس ځمکې ته راغی نو دلته به څومره کال پوه شوې ستا مثال په طور 36 سال عمر دی که ته کوشش ته وبند ته لاړې هلته به دې څومره عمر دی هیله خړ اوس قدم به دې هغسې
پوهېږې مې هغې چکر بیا اوږد دی په ډېره زمانه کې پوهېږي او د بعضو چکر زموږ د ځمکې نه هم په لنډو دی زر تېري پوهېږې مې او بیا د لارې د فاصلې پورې څومره زموږ د نور نه لرې ده چې دومره چکر یې په ډېر وخت دی څومره د نږدې نه چکر یې لکه مثال عمرې لاړ شي یا حج لاړ شي د بیت الله شریف سره خوا ته وي نو زر ورته وه په لنډو بره په بل چت کې د کام نه بیا به روغ طواف به د 7 کیلومتره جوړېږي که نه دقه رنګې سیارې چې نور ته که مې نږدې دي زر چکر وکړي چې لرې دي نه جوابه پوه شوې نو راشه خبرې چې اوس هم بعضې خلک وایي چې دا ځمکه ساکنه ده او په دې باقاعده کتابونه لیکلي او نور د ځمکې د ګرجابېره هغوی بیا وایي د مدار شمس په محاذات کې چې دا کومه دایره ده هغې ته وایي دایره څیز یو دی موږ ورته وایو چې د مدار عرض په محاذات کې چې کومه دایره ده هغه څه شی دی هغوی وایي د مدار شمس په محاذات کې چې کومه دایره ده نو هغې ته وایي موږ چېرته په یو کتاب کې داسې ولیدل چې پوه یې چې د مدار شمس په محاذات کې چې کومه ده دا به قایلین د سکون الارض پوه شوې مې او چې څوک وایي چې د مدار عرض په محاذات کې چې کومه دایره ده هغه دایره العروج نو دا به قایلین د حرکت الارض چې د ځمکه حرکت کوي مدار پوه شوه जिस मदार या फिजाई रास्ते पर जमीन अफ्ताब के गिर्द गर्दिश करती है इसे मदार अर्ज कहा जाता है और मदार अर्ज की मुसामत यानी मुहाजात के बराबरी में आसमान पर बनने वाले दायरे को दायरतुल बुरूज या मंतिक़तुल बुरूज कहते हैं बल्कि दायरतुल उफ़ुक़ वही मुसीदा कला देश में टेम देना हाँ अभी 19 लगा दायरतुल उफ़ुक़ ज़ाहिर की चीज़ तो कोई बोला मैदान क्यों ये तो समंदर को मार और ताता तो पति को समंदर की बकिश्ते की वलाड़ी गिर जाए और ज़रगा और समूह किलोमीटर ऊपर मह बदर तख्कारी चला دا اسمان د اوبو سره چې ټچ شوی که نور پرې وځي نو ته به چې پرې اوبو کې چېرته شي که سار راخېږي نو ته به چې د اوبو نه یا که په یو پوله او میداني علاقه کې نو به راته مخامخ داسې ښکاري چې دا اسمان داسې تللی دی او د ځمکې سره ښکته چې پاخوا تا د نور څه نه ښکاري بیا به راته اسمان ټچ ښکاري دا کوم ځای کې چې ټچ ښکاري دې ګیر جابر داسې یو دایره جوړه کړې ده که نه دایرة الأفق دایرة الأفق دا زموږ د سمت الرأس سمت الرأس ولې پېژنو د هغې نه دا په 90 ډګرۍ په څو ډګرۍ په 90 ډګرۍ پوه شوې دا اشنا په دې ځای ولاړ دی کیر چاپېره د ده نه څه شی دی دایرة الأفق دی که نه یعنې ګویا کې د دې ځمکې سره د اسمان څخه ټچ شوی دی که نه دا سمت الرأس دا د دې او د هغې دې په منځ کې به دلته څو درجې زاویې پوه شوې بې پوه شوې نو دا سمت الرأس نه چې ګیر چاپېره په 90 درجې زاویې کومه دایره جوړېږي هغې ته وایي دایرة الأفق दायरा कता या मारा डिग्री आली 90 डिग्री आली ना बोली ने केदले شي اوس په وګاسو لیکن لیک فرق راځي هغه فرق چې په راځي دا 90.833 اصولي طور 90 ده څه شي نه او بیا موږ ته چې د اخکاری کومه نه نو موږ ته لاندې شي غير ودغه 90 د سمت الراس نه چې په 90 درجه دا کومه زاویه ده د کوم دایره ویل کېږي
بیا دا دایره الافق په دوه قسمه ده، یو د افق حقیقي او یو د افق ترسی. یو افق حقیقي او یو افق ترسی. افق حقیقي دې ته ویل کېږي چې دا به د سمت الراس نه پیکس په 90 ډیګري پوه شوې؟ دلته چې د 90 ډیګري زاویې جوړې ده، دا به کوم یو دا دایره به کومه دایره وي؟ په هر ځای کې چې دا ډیګ دی 90 درجې زاویې به جوړې ده. دا افق دا افق حقیقي دی. خو دا ما تا ته چې ښکاري چې موږ په یو ګوله میدان ته خو غرونه دي سړي ته حقیقي افق نه ښکاري که نه؟ هغه دایره الافق اړو ښکاري نه، د ګیر چاپېره غرونو عظمت نه کړي یا آبادۍ دي. که ته په یو بلکل ګوله میدان کې ولاړ یا په سمندر کې په کښتۍ کې ناست یې او ګیر چاپېره اوبه دي، نو د تا ته چې کوم افق ښکاري که نه، دې ته افق حقیقي نه وایي، بلکې دې ته افق ترسی وایي. دې ته څه وایي؟ افق ترسی. تیرې سین یا ترسی. پوه شوې؟ او دا افق ترسی چې دی دا د دې حقیقي نه څه کم یو درجه سیوا ده. لکه افق حقیقي په 90 دی، دا افق ترسی چې دی په 90.8 دی، یو درجې نه لږ کم 0.8 دی. پوه شوې؟ هغې کې دا دلته د 90 درجې زاویې نه جوړېږي، 90 نه بلکې د 90 نه لږ 0.8 پسې ده. پوه شوې؟ دا خلاص کړه. دې ځای باندې ته د خیره ولاړې. پوه شوې؟ نو ګیر چاپېره دا ستا هغه افق حقیقي دی که نه؟ دا افق دی که نه؟ تا ته چې کوم ښکاري، ښه؟ تا ته چې کوم ښکاري، خو دا د دې ستا د دې سمت الراس او د تا ته چې کوم ښکاري دې په منځ کې که 90 درجې زاویې ته والي هغه به حقیقي وي، هغه افق حقیقي وي. خو د تا ته چې کوم ښکاري تا دا د څه ښکاري؟ لاندې دلته د تم چې د دې ځای نه چې شمار کړي نو 90.8 دین درته په دې کې څه پوه شو؟ دا د حقیقي په 90 په کار خو دا وه چې دغه ښکارېده لاندې نه ښکارېده، لاندې خو پټ دی که نه؟ لاندې ته ښکارېده ځکه چې په دې فضا کې دې فضا کې الله تعالی واړه واړه ذرات پیدا کړي او بل په دې کې نمي پیدا کړي، نوموالی دی پکې. پوه شوې؟ دا واړه واړه ذرې چې دي ګوره دلته په دې کړکۍ کې نور راځي، چې غرمه راځي او دلته ته دې خوا ناست یې چې غرمو ته چې ګورې سم هر څه پکې پوښي که نه؟ دا په هر ځای کې چې موږ ساه لرو په زرګاو څوکو سره لاندې هر ځای د دغه ذرات پوه شوې؟ او د دې نه علاوه په دې فضا کې نمي و، لوندوالی پکې و. هغه لوندوالی تا ته داسې محسوسېږي که نه چې ته په جګ کې یخې اوبه ور واچوه نو چې دلته یې کښېنې نو بار په غوټۍ غوټۍ اوبه پیدا نه شي. پوه شوې؟ نو ولې دا جګ سوری دی دا علامه نه دی چې دا جګ سوری دی، دا چې د چاڼ دی چې دا یې اوبه سوری خو نه دی که نه؟ او یا په دغه جګ کې اوبه واچوي نو دا اوبه راولي دوکاندار له واپس ورکړو دا سوری دی باندې اوبه راوځي. څنګه دی په کوم ځای کې سوری
ما پکې یخې اوبه یا واوره پکې واچوله بار نو ته کمقل یې که هوښیار یې کمقل یې دا اصول یې نه دی دا بار په دې فضا کې نمی د بخارات دي او دننه یخې اوبه وي په دې جګ کې نو هغې یخ اوبو د دې جګ دغه کوم ګیر چاپېره دیوال چې و دی د ځان سره یخ او دومره یخ و چې د هغې دیوال سره چې کوم هوا ټچ کېدله لګېدله نو په هغې کې نمي وه که نه هغه نمي او هغه بخارات یې اوبو ته بدل لکه اوبه وچې شي په بره باندې والوځي ورېځې دې جوړې شي نو چې یخني پسې واشي نو بیا راباندې روغورېږي که نه دا بخارات دي چې بره تلي وو چې یخني پسې واشوه جو اوبه دې جوړې شوې نو روغورېږي پوه شوې کله بره د دې اوبه جوړې شي په لاره باندې بیا یخني چې دا څاڅکې راتاوېږي یخني انتها سیوا وي چې ډېره سیوا وي نو د هغې څاڅکي نو په لاره باندې واوره جوړه شي ګله یې راباندې پوهېږي بل او کله کله داسې وشي چې دا بخاراتو نه اوبه جوړې نه شي دا بخاراتو نه دومره په یخني سیوا شي چې ډایرکټ یې نه واوره جوړه شي نو بیا راباندې شرې شرې هغه بخارات د واورې په شکل کې ګلی چې نه نو د هغې نه اوبه جوړې شوي دي د اوبو نه بیا څه وشو څاڅکي شو د هغه څاڅکي نه بیا څه شو جوړه واوره جوړه شوه او یخني پرې ډېره سیوا شو نو هغه اوبو ته یې پرېږدي چې څاڅکي شي بلکې ډایرکټ هغه بخارات څه شي اوبو ته ډایرکټ واورې ته ډایرکټ بدل شي نو مالوچ پسې راتاو شي هغه بیا څاڅکي نه واوره چېرته لیدلې چې ورېږي لیدلې که نه هغه داسې بیخي ښکلې پسته مالوچ راتاوي دا بیا یخني دومره سیوا شوي چې هغه بخارات چې کوم وریځې جوړه کړې ده هغه ډایرکټ بغیر د واسطې د اوبو نه هغه واورې ته بدل شو دقه رنګې دلته په دې جګ کې چې تا اوبه واچولې نو هغه بار فضا چې کوم وه په هغې چې کوم بخارات وو هغه څه ته بدل شول د دې جګ د دې دیوال سره چې کومه لګېدلې هوا وه نوره نه لګېدلې نو هغه اوبو ته بدل شو نو په جګ باندې ګیلاس یا په جام باندې بار او غوټۍ غوټۍ اوبه جوړې شي که نه دا خو نه چې دا جګ یا دا جام یا دا ګیلاس سوری خو هغه بخارات اوبو ته بدل شي په دې فضا کې دغه یو نبي الله تعالی څه کړې ده هغې مندیو بیا سپوږمۍ باندې چې ګرځي په بله سیاره هلته دا نمي او هوا ته شته نه هلته ساه نه شي اخیستی په دې ځمکه صرف الله تعالی دا نظام وړ په دې ځای پورې پوه شوې اوس خپل مقصد ته راشه هغه داسې په دې وړو وړو ذرو کې او په دې نمۍ کې یو دا خاصیت دی چې ته کله مخامخ یو څیز ته ګورې هغه څیز تا نه هغه ځای دی پوه شوې او په دې منځ کې دا وړې وړې ذرې دي یا اوبه دي یا بخارات دي نو دا ستا نظر ښکته کوي ستا د دې ته چې ورته ګورې د دې ځای نه یو شعاع روانه شي په هغې ولګي که نه د دې سترګې نه څه روان شي نو شعاع روانه شي هلته ولګي که نه نو چې اوس په دې فضا کې کله نمي ده پوه شوله نو دا شعاع چې روانه شوه نو دا سیده نه ځي سیده بلکې دا چې څومره ذرو سره دا لګېږي دا څه کېږي پوه شوې هغه څیز به یي په دې ځای پوه شوې ما زه به ګورم دې ځای ته زه به ګورم څه ته ما ته به ښکاري دا ځای پوه شوې هغه لاندې شی به راته څه ښکاري که دې فضا کې بخارات نه وي په فضا کې دا واړه واړه ذرات نه وي نو بیا به ستا د سترګو شعاع سیده تلي بیا به پکې کټ کېدل به پکې بیا وو دې فضا کې ذرات دي او بخارات دي نظر دله څه کوي په سکول کې به تاسو یو شیشه لیدلي منشور ورته په هغې باندې تجربه کوي پوه شوې طلحه ورشه جام راوړه
وګوره ما راته وي که نه چې په دې فضا کې الله تعالی څه پیدا کړي واړه واړه ذرات هم داسې شیشې ذرات دي برق دي هغه ذرات دي په یا په دې فضا کې الله تعالی نبي پیدا کړي پوه شوې نو د هغې د وجې نه چې موږ مخامخ یو شي ته ګورو زمونږ د سترګو نه چې کوم شعاع راوځي نو دا مخامخ په هغې شي نه پرېوځي بلکې د هغې نه لاندې پرېوځي ټیک شوله او دې ښکتوالي ته انعطاف ویلی کېږي دې ته څه ویلی کېږي انعطاف لکه مثال به ته وګوره دلته تاسو عباس صاحب دې جام کې دې پیسې ته داسې ګورئ که نه چې بس اخري سر یې دنه پناه شي چې نه ښکارېدل پوه شوې دا به څه شي ګدو شړپېږي دا سیند په دې کتابونو په ځای کې دا سیزونه دا لکه شړپېږي دې پیسې ته داسې ګوره که نه چې اخري سر یې دنه پناه شي چې بیا د نوره نه چې لږ پسې بره کېږي نو بیا د ښکاري خو چې دومره دې کته شي چې بس نه ښکاري خو چې معمولي بره کېږي بیا د ښکاري ټیک ده داسې نظر به دې اړی نه دقه شانتې به ورته ګورې چې ښکاري نه جام راواله د اوبو ته لږې لږې سنډومه که شړغېږي نه سنډومه شړغېږي نه نظر به دې لرې کوئ نه ښکاره شوه ښه چوته شوه که نه حالان کې د سره رقېدلي پوهېږې پرې پاک کې خپل ځای پرته ده په منځ کې نبي ښه ډېره راغله که نه ستا هغه نظر نه چې کوم د سترګې نه کوم شعاع د هغه یې کته نو هغه وختي چې درته نه ښکارېده هغه راته اوس نو دا پیسې دې چوته کړي پوهېږې بیا په خپل ځای پرته ده ستا د سترګې هغه شعاع یې څه کړه دې اوبو کته کړه دې اوبو پورې خو سیدې لاړه خو دې اوبو بیا څه کړه کته کړه نو هغه وختي چې دنه پټ څیز ورته پوه په دې باندې پوه شوې بس دا که چا نه یې لیدلي وو اوس راشه دا به کار راشي وروسته دې قدر معلوم شو اوس ګوره راشه په دې فضا کې الله تعالی څومره هغه نبي او څومره ذرات پیدا کړي چې هغه زموږ د نظر کتل کوي پوه شوې نو هر څومره پیدا کړي خدای ته معلوم پوه شوې خو زموږ چې افق ته ګورو نو 16 دقیقې زموږ نظر څه کېږي 16 دقیقې یو خو درجه ده که نه او دقیقه نو ګویا کې دا موږ ته چې کوم ځای ښکاري دا د 90 ډګرۍ 16 دقیقې 90 ډګري او 16 بیا 16 دقیقې چې دي هغه بدل که اشاریو ده دې نه جوړېږي غالبا 2.2 داسې ولېږي ګوره 16 دقیقې که نه
نو 90 خو دا ډیګري دي که نه 90 او بیا د دې ګنټو منټو دا بټن چې دی دا پوه شو بیا پسې ولیکه 16 دقیقې بیا پسې دا قبرونه ووهه ټیک شو مساوي ده راشه نو هلته یې نه درکړو 90 درجې 16 دقیقې که نه اوس بیا دغه بټن ووهه چې اشاریې نظام ته وبدل شي 90.2 چې وختي مې ته 8 چې ویلې و که نه 8 چې باندې غروب افتاب مبارک کېږي پوه شو په هغې کې به ورسره مونږ 34 دقیقې 32 او 34 دقیقې به ورسره مونږ نور جمع کړو 50 دقیقې وشي 50 دقیقو نه بیا 8.833 راځي خو صرف انعطاف چې دی نو دا 0.2 چې اشاریه 2 چې معنا دا ده چې په سلو کې 24 ګویا کې پاو د یوې درجې که نه 100 چې څلور ځای کې 25 نه 24 په پاو باندې معمولي یو اشاریه نو زمونږ د نظر څومره کټ کېږي اشاریه 2 چې درجې اشاریه 2 چې درجې نو په کار ده چې موږ ته د سمت الراس نه مخامخ چې کوم افق ښکاره کېدو دا دې موږ ته په 90 درجې ښکاره کېده خو هغه 90 والا راته نه ښکاري بلکې 90.2 چې عرض دا 2 چې موږ ته لاندې شی برخه دا د هغې انعطاف ته وجې ده دا د هغې فضا د نمۍ او د هغې ذراتو پوهېږي بې نو اوس راشه دا افق حقیقي خو زموږ په 90 درجې شو افق ترسی زمون بیا به دغې 90.2 چې بلی شو افق ترسی مو بس شو پوه شوې پې ګویا کې دا ګیر چاپېره چې تا ته افق ښکاري چې ته په یو میدان کې ولاړې یا ناستې او یا د سمندر کې ولاړې په کښتۍ کې هسې ده پوه شوې نو تا د چې ګیر چاپېره اسمان د ځمکې سره یا د اوبو سره لګېدلی ښکاري نو دا ستا د سمت الراس د 90 درجې ډګري نه جوړوي بلکې دا 90.2 چې په دې ډرامه باندې پوه شوې پوره اوس راشه بل دا نور چې غروب کوي نو دی په دی به موږ ته ووایي چې نور دلته کله پټېږي که نه نور چې څه کېږي پټېږي نو دا وي ډګري 90.833 ټیک شو دا ځکه چې دا نور دا پوره جرم چې دی جرم شمس چې د ده ټول پلنوالی چې دی هم په یو ځای کې خطا شو هغه داسې چې دا انعطاف 16 درجې واوس که نه دا 16 درجې 34 دی څو دی 34 دقیقې دغه ته بدل کړه دغه ځای کې خطا شي 90 بیا 34 ځکه چې دا انعطاف چې دی موږ به وي دا 16 دقیقې که نه څومره 34 دقیقې دی 34 په یو درجه کې 60 دقیقې وي که نه 34 دقیقې نو دی ګویا کې د نیمې درجې نه لږ د پاسه لکه 30 دقیقې نیمه درجه ده که نه 34
په دې پوه شوې بس اوس راشي دلته دا نور چې دی د ده دا ټول جرم چې دی دا 32 دقیقې دی دا څو دقیقې دی 32 نو دی چې کله د ده دا مرکز چې دی کوم یو مرکز یعنی چې د دې نه 16 دقیقې لاندې او 16 دقیقې دی نه دا مرکز دا چې دې ځای له راورسېږي نو دا نور وي په 90.5 نه پوهېږي بس ده ګوره راشه دا هو افق حقیقي و که نه او دا افق پوهېږي مې نو چې د دې نور دلته نصف النهار د پاسه دی که نه بالکل په سر د پاسه دی پسې دی چې را روان دی ان تر دې چې دې ځای ته راورسېږي مرکز یې په دې ځای شو نو وایو به چې په دې ټایم کې د نور هغه زاویه دی په کومه زاویه دی د سبت الراس نه په 90 مونږ ته ګورې دا ټوټل نور ښکاري ښه ځکه چې افق حقیقي هغه 90 پوره بره دی که نه موږ ته د انعطاف د وجې نه 34 دقیقې لاندې ځای هم ښکاري نو لا غروب د آفتاب شوی الان کې 90 له راورسېد اوس به دی د دې ځای نه راځي دې ځای نه پوه شوې دا ډیګري باندې لږه سیوا وه چې تاسو پرې سره پوه شئ ښه سیوا چې دې ځای له راورسي نو موږ ته نیم نور ښکاري او نیم ده چې نیم نور ښکارېږي نو غروب یې آفتاب شوی دی شوی شراب خو نه دی شوی که نه شراب خو ګورې هسې ځای دې ځای کې څنګه یو طرف د ده ورښکته شو نو غروب شروع شو که نه لیکن غروب خو لا څه نه څه خو تا ته ښکاري که نه منځ یې دې کرښې ته راغی نیم خو راته ښکاري که نه نو غروب به الوکېږي چې د ده اخري حصه څه شي چې د دې ځای نه راورسېږي پوهېږي بې منځ یې اوس دې ځای نه راغلی که نه چې په دې ځای باندې و نو په 90 و چې دې ځای له راورسېد نو و په 90.5 اوس هم لا غروب نه دی ځکه نیم خو ښکاري که نه شریعت خو موږ ته دا وایي چې دی مکمل پټ شي نو مکمل پټ شي بیا به څه وشي ده ته به موږ څومره انتظار کوو دوره انتظار ورته کوو ته وګوره د دې نور دا پوره جرم څو دقیقې دی نو وبوي چې دا 32 دقیقې دی نو چې منځ دې ځای له راغلی دی نو څومره پټ شوی 16 پټ شوی دی باقي څومره پاتې دی 16 پاتې دی که نه نو ګوره د دې ځای نه خو 34 مونږ هسې هم لاندې راغلي نو 34 دقیقې او نور به څومره راځي دا نور ګوره دې ځای نه 34 دقیقې خو دی لاندې راغلی دی که نه او نور به څومره ځي 16 او 16 50 نو چې کله د ده ډیګري دا 90 ډیګري او دغه شانتې 50 دقیقې دا شو نو غروب آفتاب وشي یا به څه وشي او دا 90 ډیګري او 50 دقیقې دا چې اشاري نظام ته بدل کړي نو 90.833 کې راشي څه دې نه راشي 90.8 ګوره بدل 90 ډیګري او څو دقیقې 50 دقیقې ساوي او بیا دا ګنټومیټر والا بټن 90.83 پوه شوې په دې کیسه دا به اوس عمر نه چې تر کومې پورې ژوندی د قیامت د ورځې پورې چې
ته کله د ماښام وخت راوباسي د هغې دپاره به ته زاویې شمس چې ده زاویې شمس په سالي 90.8 پوهېږي بې دا ځان سره ولیکئ 90.8 په دې به د ماښام ټیم راوباسو بیا به دې د ماښام په اوقاتو کې کله وخت راوباسو زاویې شمس پکې لګول غواړو 90.8 په دې قسم پوه شو اوس راشه دې خوا متوجه شه دا نور ملګری چې راغی دې ځای نه راغی موږ ته پناه شو که نه دې خو لا قرار نه دی دې خو راځي که نه دې ځای نه راورسېږو تا ماسخوتن مونځ د خیره وکړو دې خوا رارسېږي جوګو شوی بیا دی ان تر دې چې سحر 18 نه چې راورسېږي سله سحر صبح صادق وشي هغې بیا په حکم هغه وروسته خو چې د دې 18 نه بعد بیا کله 90.8 دغې ځای ته چې راورسېږي دې دقت چې دې ځای نه دې راورسېږي پوه شوې چې راورسېږي معمولي دا څوکه موږ ته په نظر راشي چې دا په نظر راشي طلوع د آفتاب وشو معمولي یو لشه چې په نظر راغله چې د افق تر سینه یو لشه دی بره شو نو څه چل وشو پوهېږي او دا څنګه چې د ده دا یو لشه بره کېږي د دې سره طلوع وشو په دقه ټایم کې دی وي 90.8 پوهېږي موږ ته پکار ده چې په دې ځای نه ښکارېږي خو په فضا کې هغه انعطافي قوت خو شته دی که نه د هغې د وجې نه ښکاري نه پکار ده چې دی 90 له رارسېدی چې په دې بیا ښکاره شي لیکن د هغې د وجې نه څه د ده خپل منځ چې دې ځای له راورسېدو هغې ته طلوع آفتاب نه وایو او نیم نور وختي رارسېدلی 90.8 وي که 90.8 90 دې ځای نه به یې شمارې 90 خو دا شو که نه .8 دې طرف به یې شمارې هغه چې د شمارو دې طرف به دې په دې چې به دا ده نه پوهېږي دماغ موږ پرې خلاص شو سر نو ګوره راشه په دې 90 درجې چې دا ګیر چاپېره ستا نه کومه دایره جوړه شوې دي دوی دایره الافق او په دې 90.8 چې جوړه شوه مخکې ما تاسو ته په 90.5 چې که نه دا به صرف د پوه کولو دپاره دی ټیک ده نور دا دایره الافق ترسي چې کومه ده دا صرف په طلوع غروب کې استعمالېږي ټیک شوله په بل ځای کې استعمالېږي د نورو درجو د نورو منځونو کې دقه به حقیقي واخلو بیا به ورسره هغه نورې جمع کړو ټیک شوله خو په دغې طلوع غروب کې صرف استعمالېږي نو بیا دوی ویلي دي چې 90.8 دا ترسي دا څه شی دی ترسي پوهېږي اصل کې د انعطاف د وجې نه تا ته ستا نظر تا ته مخامخ 90 نه ښکاري بلکې 90.5 چې درته ښکاري خو دلته بیا د جرم شمس چې دی انور دا کپوړی چې دی دی خو پوره پلن دی دی 32 دقیقې پلن دی نو چې د ده مرکز 5.چې له راورسېږي هغې ته به طلوع نه وایو چې د مرکز د بل طرف ورسېږي غروب ورته نه وایو بلکې چې اخري سر یې پناه شي غروب وشي او چې دلته اولنی سر بره شي معلومه چې د ده منځ دې 90.5 چې راورسېږي بیا به ورته غروب نه وایو بلکې چې نیم چرم دی ورته راشي 16 دقیقې ورته راشي نو بیا به غروب وشي نو دوی بیا ویلي دي 90 نه مخکته 8.3
تین په دغې باندې چې کوم ډېر چاپېره دایره جوړېږي دا دایره افق ترسي دا افق ترسي دا څه شی دی؟ افق ترسي افق حقیقي په 90 باندې جوړېږي افق ترسي په 8 او د نور اخیری څوکه چې پټه شي نو وایي چې نور کله په 90.8 باندې شي په سهار کې چې اخیری نور کله زموږ د سمت الراس نه 90.8 درجه د اولنۍ یو کرښه راغلی شي پوه شوې د طلوع د آفتاب وشي د طلوع آفتاب او د غروب آفتاب دواړه ټایمونه چې موږ باسو د هغې دپاره به یوه زاویه استعمالوو 90.8 تین دیگر دقه به دا به د طلوع دپاره وي او د غروب دپاره وختونه به راته جدا راکړي یو اوس د غرمې ټایم به د غروب سره به نصف النهار جمع کوو او د طلوع به د نصف النهار منتفي کوو د طلوع ټایم به میلاو شي او که د نصف النهار د وقت سره مو طلوع د غروب دا دغه ټایم جمع بیا به د غروب وقت وي ٹھیک شوله نو هغه یې چې بس هغې له کله راورسېږي نو ماښام به الله پوه شوې او داسې په سهار کې طلوع د آفتاب چې څنګه 90.8 نه راورسي هغه ټایم به معلوم کړي چې هغې له څنګه راورسي نو وایي اوس د اشراق لمونځ کوئ طلوع وشوه که نه پوهېږې پرې که نه چې طلوع وشي بیا به څه کې دا به کیسه ده دا به خیر اشراق پای کې بیا لږ فرق دی هغه وګورو